إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتمندو جماعت کے حاضرو مسلمانان رونو او خوشا کورونو کی آواز اوریدن کو میندو خویندو تورسرو مولانا یاسر سے اوی چی یو زنانا او داغی بچے دوارو پا ترجمی سرا قرآن کریم اخر سر ترسول دی زنانو سرا اغا خوشحالی باندی زو تاسو راجم شویو چه دا اللہ رب العزت دا کتابنا و دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاداتی مبارکو طیبو احادیثنا ماو تاسو اوریدل ویل او اوریدل اکو او نور شوق او مین زمن د قرآن کریم او د قرآن مجید سره سیواشی رونو قرآن کریم داسی کتاب دی لا يخلق عن کثرت الرد چه پا بار بار ویلو بانی زڑیگی نا لا تنقضی عجائبو دا قرآن کریم ناشنا ناشنا اغا طریقی ختمی گی نا اوزلت مڑی گی نا جمیع الکتبی یدرک من قرأها ملال او فطور او سآما
سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة. اخبار وګوري، رساله وګوري او نور کتابونه وګوري، دایجسی زلا ورته بیا نه کیږي چې دا زبیر تا وګورم. سیوا د قرآن کریم نه چې په دې مړېدل نشته، چې سر ته ورسي دوباره استاد او عالم شروع کی، مقتدیانم چې خوش نصیب وي نو هغه بیرته شروع شي. او دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ ثالث داغی قول دی چې دیتا عالمان حدیث موقوف ہوئی، لو طهرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. کستاسو زلون صفاشول پاکشول دا به د کلام د رب نه، د الله د کلام د قرآن کریم نه به ماړه نشي. او ځنو عالمانو لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، که زمون زونه پاک شول د رب د کلام نه به مونږ ماړه نشو. داسې ذکر کړی دی، دا نقل بالمعنی خو بشارت دی او زیر دی او خوشحالی دا موتاسولا چې الحمدللہ من د قرآن کریم په ویلو داغی په اوریدلو بانی تنگی گونو. دا دلیل د دې چې الله رب العزت زمونږ استاد زله پاک کړی دی. من په دې د الله رب العزت شکر گزار یو. لا یمسو الا المطهرون. قرآن کریم لبا پاک لاس ورڑی، جنابت والا نو، بے اودسے والا نو. خو یو مانا داوم دا چې د قرآن کریم په مطلب باندې او په مقصد باندې پاکان پویږي. پلید د عقیدی د شرک او پلید د عمل چې هغې ته بدعات وي، غلط رسم و رواج وي. تاسو وګورئ د قرآن کریم کا ترجمه کوي خوندی نشته، کا درس کوي مزه نشته، کا تقریر او بیان کوي نو خوندی نشته. او الحمدللہ ثم الحمدللہ زمن د جماعت اشاعت التوحید و سنہ یو ادنا کارکن، یو ادنا فرد چې د الله رب العزت کتاب وای سړی له مزه ورکي خوان ورکي چې د ویلې او ما اوریدلې او د قرآن کریم د درس هغه لطف او مزه دا ورته ملاویږي. الله دی نصیب ما او تاسو ته لري. او الله رب العزت دی د شیخ القرآن رحمت الله علیه داغو هغه ارمان چې چاته تاسو کو چې وستا ارمان دی، وې زما دا ارمان دی چې په جنت کې ما ته الله رب العزت زویم چې مال د قرآن کریم درس راکې او دا جنتیان ما ته کینی. سوره مینه د قرآن کریم سره، څومره محبت ته د قرآن کریم سره. او الحمدللہ نارینه سو زنانا لوی سو واړو هغه په قرآن کریم باندې پوه شول او پته وته لګي. اوس خدا سي آلات راوتل چې د دې په ذریعہ ووري خلق خپلتی په ماورا زکه ځنی منافقانی بی دیني هغه خپل غلطی خبر الا رنگ ور کوي نداغي مقابل با اوري الب پته لګي، داغي رد با اوري الب پته لګي. پدې سيزونو باندې خلکو ته پته ولګیدله چې کم زمون ملګری درسونه پدې روزه کې ما ملګرو ته وي ما دا نور د صفحې او د هسته د فیسبوک نه رخصوي دي چې ګوري نو یو ځای یو ملګری دی او بل ځای بل دی او 24 غنټې الحمدللہ ملګری لګیا دي او مهنت کوي. الله دې پکې نورم ترقی نصیب وګرځي. اغه نه غلارا چې زما در تر اغلی وا تا ته حق پرستو هغه وخت په وخت خودلې وا تا سره د عقل هغه ولې پرې خودلې وا
او ته په کوم دلیل زما د مینې دعویداري ما ته بانې مکړه زه دې پیژنم غداري. الله دې مونږ غدارانو کې نه اچوي، الله دې مونږ متکبرینو کې نه اچوي. رب کائنات وایي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سأصرف یقینی د چې زه اړوم او زه محروم کوم د پوهې د آیاتونو زمانہ الذین هغه کسان یتکبرون فی الارض چې هغوی لوی کوي په ځمکه کې بغیر الحق، چې دا لوی د هغوی د ناحقه. ځکه لوی حق د چا ده؟ د الله تعالی ده. وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. او الکبریاء ردائی، حدیث قدسی کی راضی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی ادخله النار، او کما قال الکبریاء ردائی. تکبر زما صادر دے اللہ رب العزت وی لوی زما چے دے نو اغا ازار دے زما لنگ دے کما یلیق بشانی. سوک چی مانا دارا کاگی نو زبائی جہنم تا اللہ وی داخلو ما. نور چی سورا مشرکین دی مبتدعین دی تکبر پا کے زیادتے زکا پا قرآن کریم نپوئی گی. او زمان دا ملانگان دا سے دا قرآن کریم پا خون بانے اللہ پہ اکڑی دی آیت کریمت او گوری سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سورت آراف آیت نمبر 168 محروم کو مز او ہر مشرک چی دے نو دا متکبر دے دے غٹ تکبر کی دے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راوڑ شوی کتاب داغین خلاف روان دے بدعات والا متکبر دے. او الاتقان کی سیوتی رحم اللہ چکم نہ اسباب ذکر کئی چی داغی پا وجہ سڑے محروم گرزی دا قرآن کریم دا علمنا. یو پا کدا دے چی داغ پزل کی دا بدعات سرمینوی وفی قلبی بدعا نو مراد تینا ویسا شسے بھئی ازلو کی خو بدعت نہیں بدعا خو پا آمالو کی رازی فضل کی دا بدعات سر محبت او مینہ دا اغیب پا قرآن کریم بانے نپوئی گی. اور رونو دا موائی چیزو مشر یم بوڑا شویم اس نشم زدہ کولی راوائل شوریو کا نو کدی سر تا اون رسو نو حساب با ختم والاو کی نو چه دا ختم کرے دنو دا رسولے دنو یو ٹکے وائے یو ٹکے قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے. ساس کی نا دریا چی دن دریاب جوڑی گی یو ٹکے بوائی او دا بوشی چی لس کالا اتکالا شپک کالا اے پینزلس دیشی شل دیشی او برسا یو رز بداسی چتا بدا اللہ رب العزت کتاب چی دن اغرسا ولی. زمان مور دیر عمر دا اس مغلی گیا دا پریدین زین کار نہ کئی. یو طرف تے فتح الرحمن کی خودی بل طرف تا سادہ قرآن کریمی نو علتا ترجمہ گورین بیا دا بن کن دلتا ہے وہی زان سرا نو بیا زوتے لگیا دا پا اخبال محنت چی دن آگا کئی زنانے ویلی شی نارینے ویلی شی بیا خاص کر دا اخبال وارو دا بچی زه الته کله کله وایم او تاسو ته هم دا وایم چې رونو د دې علماء کرامو د دې مفتیانو کرامو د دې حافظانو صاحبانو د دې قاریانو په ما او تاسو باندې ډېر لوی چې دغه احسان دی. د هغې وجه دا ده چې دې وړو سره کم محنت کېږي که دا محنت تاسو سره شوی وی تاسو مولیان وی او تاسو سره چا دا محنت نه دی کړی اغا مولیان سم مولیانو دا کنز کدری مولیانو کنز کدری بے وطوی او چاہتا ہے مسئلہ نہ کولا صرف قدر زان بے ساتو زان بے پخلق ساتو خود مسئلی بیانونو نبیم زان ساتو ایپرید زیری جہنم غٹ زیری او چی قدر زما خیال ساتا
او چې چرته آیات براله وي دي اونو وي کافر بشي کافر بشي ټول هدايه به ورولو که آیات براله به کافر بشي پنځلس علمونه دي لپاره دي امیان د قران کریم نه لري کړیو هغه لري ساتلیو الله دې پنځپیر شه القرآن رحمت الله علیه غریق رحمت کی چغا عجز ستاسو دی تر ډیری نه دی زره شروع وکړه او داول دلته درگاه غټاوه د دې زره شروع وکړه او الحمدلله د قران کریم आवाज هغه خور شو هغه عام شو او بیا د مرګ په وخت کې وصیت دا غدار چې زما دا مرګ نه دی چې تاسو ما خاورو کې دفن کې ما باندې خاوري واچوي زما مرګ دار چې تاسو د قران کریم درسونه پرې دا زما مرګ زما دانه د چکړې خاورو کې دفن می مرګ زما پرې خل دي د درسونو د مسکن می او یو ځای کې ذکر کوي بیان کې ماته اور ال کې 61 باندې وېزو تله ما حرم تا او د الله نه سوال وکړو چې الله د قران کریم نه خلق لره دی الله د قران کریم درسونه عام کا قران کریم عام کا رالم صالح کاله میں محنت وکړو نو چې کله د قران کریم د درسونو आवाज هغه د غرون راواله و ان چې په دریاب باندې ور اولګیدو ملګری اور رسیدل نو بیا عالم او د الله شکریا می ادا کړو اشاره ته چې ولی امام موسی علی السلام صالح کاله پس کوی تور تر اغلو ایمه چې زم شکریا د الله ادا کوم چې الله زستا شکریا ادا کوم ما چې تا نه کوم سوال کړو هغه سوال دې قبول کو او د قران کریم درسونه چې نه عام شو او عبید الله سیندی رحمت الله تعالی علیه هغه ته وای مزه پختنو ته دا ظالمان دي دی ګوره حق پرس پر خود نه دي وجلی دي تابم چې دغه پرې نه دي داغه جواب وته سدي هغه جواب وته دادې وې زما پختانه رونه او خین دي او په شرکیاتو کې دي نظرانی شکرانی دي غیر الله ته سجدي دي او څوک وته وای نه چې دا مکوا دا مکوا او بدعات داغي بازار گرم دی هر څه کرا سره کې خو زما الله به انقلاب راولي د دې بچي به الله خکی او تاسو تر دې وینا ضرورت دی صبح چا سیب ناشته نو دا نظرانی شکرانی دی ځانانو باندې دا هټل ګران کارو ولی زمونږ دا غوړې جوړې نه دي خوخي خام خوخي دي دغه درنګیم نه دي خوخي تاسو هغه خبرو خیر سره کنه دکم نه دي خوخي او تبو ګورې دا سبا جشن عید میلاد النبی ملابم پټکي والی د بدعات او بوجای او د بدعات او بورای الله لبس جواب ورکای د مولا چرګ نه لان دیا او د میګی نه لان دیا میګی سره د خپل قوم برکې نه کنه دا د تکلیف ته نه ولې نه میګی سره د خپل قوم غم شته یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون او دا د میګی نه لاندې ذکر دی او میګه هغه دا کید لري چې موسی سليمان عليه السلام او دا اصحاب دا ملګری غیبدار ندی او هم لا شعورون هغه باندې پويږي او صبر جامع داسې عجیب تقریر کړ دې حرف ندام استعمالي حرف تنبیه استعمالي ماره پم راوړي او حکم هم کوي ادخلوا مساکنکم نو علتم ذکر کوي نو دا غي د پاره عذر هم وای لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ذکر الله ټول صورت مسما کړ دې په سورۃ النمل سرا او ملا چرګ وړي کې ونه مرغای دا او پسره چې دن تاج دې او تا پسر پټکي والے دې سالم زپ کې راځم دا سی والی کنه تش پس کې پدای باندې وسو کې دغه سورۃ د فائدہ نه درکې چې شرکیات او د بدعات سره هغه سوي سليمان عليه السلام توي جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عجیب طریقے سره بیان کړي الته आवाज باندې څوک پوهیدل سليمان عليه السلام پوهیدو وی خزبا چي کی اور باندې دا بدل لګیدل دا او سمولیان او پاټوسی ازو والا چې فخر کوي چې مریم نواز سره ملاو شي نه پیش دې کار پدی باندې پدی دی فخر کې زداري تاسو لا پیش دې کار پدی باندې دا تاسو له نصیب شي مبارک وو تاسو مبارک ته لعنت ته لکه دا تاسو نصیب شي
هغه وی خزوی نما باچای کوي عقیده خراب ده نظریه خراب ده نور ته سجدي کوي دا ټول بیان وکړو سليمان عليه السلام ته وګدا واقع به راځي خو چې کله اگر اعلی سليمان عليه السلام نو قیل لا ادخل الصرح قیل اولشول دغی بالقیستان ادخل الصرح بنگلی تنونوزان صرح صریح و تصریح تصریح زکوی دا واضح ہے بنگلم چه دنو دا واضح ہے دلر نخکاری قیل لا ادخل الصرح بنگلی تنونوزان دی تور داخل شام دیوت ولیوی نو بعض خلق واسی ور تپل کری تنار بابا مدیجه که وی شیخ القرآن بوئی چه تفاسیر نی تپاسیر دی تپلی کری وی چه پخپو بانی والا وقتکت لو دواد نیتی وطا کڑو وی چه پیریان وطوی دا پیرائی دا او پخپوی غٹ غٹ وقت دی وی سلیمان علیہ السلام دا معلومول چه وقتشتے کنشتے دی دور تکلیفی صلاح برداشت کهو خود دغسی بیوتوی چه تا پیر صبرہ کا دا پیغمبران نکی انبیاء علیہ السلام دعوا یو قائد محترم سے دشل قرآن رحمت اللہ علیہ نو باچا سے دی اوریدلی چی دی مال و دولت را لے گلے ہو نو دا سلیمان علیہ السلام زمیری اغسطا پا پیسو بانے دو کاکاو چی دا دا آمو باچہان ہونے دے سلیمان علیہ السلام وطوئی چی مال اللہ دا سے مال و دولت را کر دے چی تب و تم پس خیگی تب ہم خطا کی یو زبردست وجہ بلوم دا اگا دادا سلیمان علیہ السلام وطداخ کارکولا دی شیشو بنگلوا نو اگا ابو بخکارا کی دی او ابو وی نا او دی پی گمان دو ابو کو دا پڑک پلک دو وجینا گویا کی دی تا اشارہ چه توستا قوم دا نور عبادت کوئی دا اگا دا پڑک پلک نتاسو متاثر شوی چه دا نور چمک دمک کی دے دا معبود دے تاسو دی کی خطائی لکا سنگا چه دلتا تا خطاش ولی دا اوبو ندی او تا پی گمان دو اوبو کو نور معبود ندی معبود اللہ رب العزت تی تاسو پاگا بانی گمان دو معبود چیز نہ کرے قیل لا ادخل الصرح فلما رأت حسبت اللجتا وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی مشرک او د مخکنه ظلمت نفسی بیا واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین دا اسلمت مع سلیمان ولی وی مع سلیمان زکوی چې د سلیمان علیہ السلام په خبرو باندې داغه د مجلس په خبرو باندې دا قسمت دار نو ګرځیدلی نو مشرک وا خو چې د دې مجلس خبري اور اسیدی نو داغی دو وجن ایمان نصیب شو او دی کی دیتم اشارہ دا چیز ناشکرہ نیما ما تا دا ایمان تی نصیب کی گی دا شرک نا دا کفر نا براعت دا سلیمان علیہ السلام کو وجبانے میں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین نورونو تاوستاہم ویما ود جلبے خلقو دا واو رئیت دا چاپ وجہ چیتا توحید تر آگلے او شرک نا باکشوے او شرک دے پر خود دے نو داغی ناشکری مکوا دا خزن خملان دے کی گا زان نا مشر کی گی بانو مشری او کشر کشری دا پخپل طاقت نا دا دا برا نا دین دے لکا نو دا التر ملاوی گی اسلمت مع سلیمان خزد سلیمان علیہ السلام نہیں رہی تاول اخپل محسن چیدنا اگا ایر کرلو چید چا دا وجن تا توحید نصیب شوے دے رد شرکیاتو دا بدعاتو نصیب شوے دے او دا جادوگرو نخو بلان دن نجوڑے گئی چی دا موسیٰ علیہ السلام مقابلی لرالل او ایمان نصیب شنوے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون زمن پر رب العالمین بانی ایمان دے نو فرعون امزانتا انا ربکم الاعلاوی ویتا نیا دو کسڑا با رب موسیٰ و ہارون من دا موسیٰ علیہ السلام دا ہارون علیہ السلام رب یادو خودویم دادا چی رب موسیٰ و ہارون زکوئی چی دا رب تعارف او پی جنگلو وطا دا موسیٰ علیہ السلام پو وجہ شیوا دا ہارون علیہ السلام پو وجہ بانے شیوا نو اغا نہیں رہی پا دعاگانو کی دی میں روئی او دا با نہیں روئی علبتو قیدو نعم اللہ بشکر اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی
دا الله نعمتونه که کور کې خیال کول غواړي نو په شکریا سره بکیږي. لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمتت افزو کو ند، کفر نعمت اسکفت بیرو کو ند. د نعمت شکریا نعمت دل سیوا کوي او ناشکری در نعمت ګره د قرغوی نه کته ورځي د لاس نه کته ورځي الحمدلله. تاسو خو ماشاء الله ټول جمعتونه دومره هر جمعات کې واړو سبقونه علماء کرام ملګری لګیا دي او یو مشر بس دا خوان کوي ادا مزه کوي او چې کله دا اتفاق او اتحادی کار په ترقه رواني او چې کله اتفاق او اتحاد ني ارس روانو جوړ شي ارس چې دن هغه ختم شي. لئن شکرتم لازیدنکم. الله دې ټول جمعاتونو کې داسې نظامونه شروع کی لکه څنګه چې تاسو په دې کړي کې زمونږ د ملګرو په جمعاتونو کې دي. الحمدلله ثم الحمدلله. علی رضی الله تعالی عنہ چې کوفی تراله او جمعات کی تعلیم تعلم او دا ذکر نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته دعا کوي چې الله دې په ابن مسعود باندې رحم وکي، الله دې ول چې دا قبر د نور نډکی لکه څنګه چې زموږ د جمعاتونه د علم نو درنا نه چې دغه ډکړی دي هغه ته دعا کوي. الله هغه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دا قول ذکر گئی وکان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لا يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. ممکن د صحابو د هر سړي بدا حالو چې د قران کریم قدر لس آیاتونه الفاظ کلمات مبارکه به یاد کړو مخکې به الت چې داغي معنا به یاد کړه داغي مطلب به یاد کو اوبه عملی کو نو بیا به چې د مخکې روانو عملی کو به هم صرف په خله باندې ویل نه دي. قال رب گزار مردی حال شو، قال رب گزار مردی حال شو، پیش مردی کامل پیمال شو. تش دخلی خبری ندی دا قول پری دا حال والا گرزا او چې کم کامل دی کمال تر رسیدل دی هغه ته پیمال شا هغه تخکت شا البته چې دن هغه تابانی اثر کیږي البته کامیابیږي البته چې دن مخ پړوان دي چې دن غازی. او هغه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کلا صحابه کرام مینی ته وګوري د قران کریم سره سوره مینا وا د نارینو وسره مینا وا او د زنانو وسره مینا وا. یو ځای کې د شپې ناستی پړاو دی تیارا دا عمر رضی الله تعالی عنہ یو مجلس کې دی ډله کې دی بل طرف ته ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کسان دی ملګری دی تپوسونه د یو بل نشوروش تاغم د قران کریم متعلق سوره مینوا عمر رضی الله تعالی عنہ تپوسو کوي دی بل ډلې نه ایو آیت اعظم فی القرآن قرآن کریم کې لوی آیت کم یو دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاګرد ته ورکا جواب ورلا چې آیت الکرسی دا ما بل رضوی ډیره مزه الله کړه دا لوی آیت ته اعظم آیل قرآن د قرآن کریم په آیاتونو کې لوی آیت دی. ولی بلوی نه ولی بعظیم نه د عظیم ذات چې د عظیم عرش مالک دی او د عظیم اخلاق والا پیغمبر باندې چې کوم کتاب راغلی دی او په عظیم میاش کې راغلی عظیم ملک راوړی دی عظیم ملک راوړی دی او دا فضل عظیم دی او دا قرآن عظیم دی. نو په دغه قرآن عظیم کې یو عظیم آیت پای کې د عظیم ذات ذکر یویش کرته راغلی دی یویش کرته په دی یو آیت کې د الله تعالی تذکرہ دا د الله تعالی ذکر دی الله لوی دی داغه عرش لوی دی پیغمبر خلق عظیم والا دی علم د پیغمبر هغه فضل عظیم دی نو ولی بدا عظیم نه بیا وی تاسو کوي چې ایو آیت ارجا فی القرآن قرآن کریم کې ډېر د تمی والا آیت کم یو دی. ابن مسعود سے بھی ورکی جواب ولقل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق تو آیا چې الله تعالی وی اے زما بندگانو
چې زیاته هم کړ دې په ځانونو باندې شرکیات هم کړی دي لا تقنطوا من رحمت الله دا الله تعالی د رحمت نه منا امید کېږي ان الله یغفر الذنوب جميعا په دنیا باز عام واپس راش بیا بیا پخلاګي دونکو پلار سړی نه خپشي او ځل وردا شي بیا نه رضا کیږي ورور خپشي مور خپشي استاد خپشي الله رب عزت تواب دې بیا بیا پخلا کیږي بیا بیا چې نه هغه رضا کیږي او خوشاليږي ودا دا آیت کریمه چې نه اغل ولی زکدا د ټول دین خلاصه ده په دین کې څه کول دي او څه نه کول دي او صد الله حقونه دي او صد بندګانو حقونه دي داسې د برنه پر روان شه صد الله حقونه او صد جاه حقونه بندګان بیا د الله په حقونو کې څه کول او څه نه کول بیا چې کول نو عقاید هم دي اعمال هم دي طریقه د کول هم ده دیو بالعدل کې عقاید ته هم اشاره شولا ان الله یأمر بالعدل توحید عدل دی شرک ظلم دی بے انصافی دا ان الشرک لظلم عظیم شاہد اللہ انه لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم توحید عدل دی عقائد حقا عدل دی ان اللہ یأمر بالعدل کیا گا مرالو نو اعمال پا کی مرالو څومره چې الله تعالی بندګانو باندې عبادت کی خود دي کده بدن دي کده مال دي کده دواړو دي هغه عدل دی الله بے انصافی نه کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها او بنشته تیمم وکام او دس نشي کوله تیمم وکام قادر نه پدی باندې پولاړه مز نشي کوله پناستو کا پناستا نه نو کو اشاره باندې وکام لا یکلف الله نفسا الا وسعها عدل دی او انصاف دی نو ول احسان دی کی طریقې د کولو ته اشاره شولا چې اخلاص وي انت عبد الله كانك تراه بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن یہود وی من بصرف جنت تزو عیسایان وی مز بصرف جنت تزو ځان جنت ټیکدار غنو الله وی دا سیندا بلا دا سیندا ولی بنزي من اسلم وجهه لله چاچ خپل ځان تابع ک الله تعالی ته دي کې توحید ته اشاره وهو محسن اتبع فيه الرسول ابن کثیر چې د پیغمبر تابع وي نو بیا وی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فان للعمل المتقبل شرطين کوم عمل چې د الله په دربار کې قبليږي داغي دو شرط دي نمبر 1 احدهما ان يكون خالصا لوجه الله وثانیهما ان یکون صوابا موافقا للشریعه یو چې خالص د الله د رضا د پاره او پاکیده د توحید بانی پاکیده د توحید بانی لګ عمل دی خو چې د ایمان سره عقیده د توحید سره ولی والعمل الصالح يرفعه یو ټکی کی پکې ورزن والعمل الصالح نیک عمل چې دې يرفعه او چې تایید نیک عمل لرا درجه د قبولیت ته کلمه طیبه چې توحید در پکې دې موحدین دا نیک عمل بد د الله په در کې قبليږي او دا معنا هم دا والعمل الصالح يرفعه چې د سنت تابعداري د سنت پابندي ستا چې کوم مسله دا مشن دی دا مشن په مخ کې رواني والعمل الصالح يرفعه اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن د توحید دی نو عمل صالح ویسا شي سے بدا ډېر خلګو کلوا من الطيبات واعملوا صالحا مو خداو چې نیک عمل ست وای چې د نبی اسلام سنت برابر نه انبیاء علیهم السلام بارک وسنګ وای کلوا من الطيبات واعملوا صالحا عمل کوي زما د وینا مطابق زما د حکم مطابق زما د خونی مطابق چې زړه څنګه وای ما نو اذا فرغت فانصب اگر دنیا سراسر بادگی رد چراغی مخلصا ہرگز نمیرد دے اخلاص والا رنا نبندیگی دا محمد رسول اللہ رنا دے اخلاص وا سالمی دنیا تورا سیدا دا سمپل او نمونہ دا چه سمر پچا کی اخلاصی
دی نزدې زمانہ کې پنځپیر شیخ القرآن رحمت الله علیه علما خو ډېر زیاتو په دې علاقو باندې سټې پکې هم وي د منطقو بوجایګانې وي ډېر شی وي غټې غټې بوجایګانې وي لیکن ته وګوره هغه د اخلاص رڼا وه هغه لاړه ورسېده اگر دنیا سراسر باد گیرد چراغی مخلص هرگز نمیرد منگ با صرف دا وی چې دا گنی دا تهمتونه صرف دا کتنی لګي دا گئے بابا هم 203 کې لیکلي دي وی ته چې وای چې موږ باندې افتراءات کوي دا پتا باندې څه افترا ده شیخ جانا د مضافات د مردان نه التستامور ګرځیدا نه چې پنځپیر مولا مسلې کوي او ما چې دغه ساتي نو اپ کې لیکلي دي ها جی 203 صفحه پرونه بل په کتري او ير د میلاد د پاره هغه پرتګونه جوړي او داسې چرونه من اعجب العجاب ډیر ناشنا ده چې د رسول الله اسلام میلاد ته چې د ګاندی تقلید وای ګاندی د ګاندی تقلید وای د انوارو تقلید وته وای وی ورا د رسول الله اسلام تذکرہ دا ثبت کار دی تا خو کار دی نو کار دی نو لا اله الا الله بانګ چې ختميږي نو محمد رسول الله دغه وسره ولې نه وای بانګ چې ختميږي لا اله الا الله محمد رسول الله وسره ویل ګناه دي دغه کی کنه ولې زما خیال ګناه نه دي ګناه دي نه به وای زکه چې عقل باندې به نه تلو شریعت چې څنګه کړي هغه سي به کو بالکل ټیک دا د رسول الله صلوات والسلام حالات مبارکان سیرت داغي ذکر کول مجلس په خسته کیږي مجلس په دا نوا ما چاغه خسته کیږي دا به حسان سے نه تاسو کوغه وای ما ان مدحت محمدن بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي عجیب شعر ویلے ما ان مدحت محمدن بمقالتي حسان رضی اللہ تعالی عنہ وای ما د محمد رسول الله صفت او مدح خپل اشعار نه دکړي لكن مدحت مقالتي بمحمدي ما د خپل شعرونه ما د خپل قصیدی د محمد رسول الله په ذکر باندې خسته کړي دي اخو په خپل خسته دې زما قصیده پاغي باندې خسته خدیل بار ربیع الاول او دا میاش ولا خاص کول او پدی کې دا صرف دغه جلسې مقرره ول د سیرت یا بل دا بدعات تی دا رسومات تی او حلواګانی او پراټی او دا ریجی سبیلونه پورا کسی پدی قطارو باندې دا د دې مولیانو هغه د خپل تقلید کې دا مصرف باچا التمیم ساروي دیر زره پلیټه خو باغ الوا تیارولا دیر زره پلیټه اولی در بابا ویلو کوي چې طالب ما بدا سے ناروا کولا او چې خوار بمړ شو ورکوري به خندا کولا ورکوري به او د موټ په مرګ کې سولې خرز خوشحالي و زما او په خیرات بو تمام مسله دا کولا او سپېچ اون ساتي په کور کې روح تیار کوي په روح می سو ما د خپل چړي سودا کولا اسنه چړي را لوخ نکار می ټول شي خراب او ارس بډیرو ما بمینا په حلوا کولا ما بمینا په حلوا کولا ای پردای مثل روپے بخل جنازہ کی توبہ وی پردای مثل روپے بخل جنازہ کی توبہ خپل ک یو روپے بتلما بجڑا کولا ما با دادا چټیان منډي کې نورم دی الاخري بس پیغام بیا دی غوسکی دی کې زبردست رستو یو حقیقت کارا کړ دل لگا دا غرب گروپ په دې جمعات کې بروازي بالوتی او چړي به غډول خپل به غډل باچا سے ابتدا خبري معلومي دي دا چټان طالبانو اے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے اللہ غریق رحمت کی آج چٹانے کتا ورو غرزون تاسلل چه سوایا ما او دا قرآن کریم دور رالے الحمدللہ ثم الحمدللہ دا وما صدای کی شپگم وما صدای کی یو فضل خرچ باچا دا کار کر دی عید میلاد النبی او فیضی دی دا غی درباری مولیانو دا خوشحالونو دا پارا دا کار کر دی 15,000 دا بے پکی چندی بیزی علالو لی 10,000 چې دنه دا به چرګان لالول او 30,000 پلیټ الوا به تیارول په دې رزبانه د مخکې محرم نه به ور شروع کړي وا محرم په سیر ربيع سفر نه به شروع کړي وا ربيع الاول چې دنه روان دي دا ټول چې دنه بدعاتو کی جن په بدعاتو هغه تیر شو امیان دک سي چې دنه ساتل خو الحمدلله ثم الحمدلله من به ملګری به نه پر خل لوډ سپیکر ته وړه رګرانه خبره وا اوس په کور کې مو اوري کاسي کنه اوري اسه به اوري چې سیره پسی ویلی نو چې ویور ان شاء الله نه جوړ سب وشي کخیر زمون ملګری دي ناغه وی اورز یو تن رااله به ما ته وی چرته مې بوده چې بیان وکم د نسب نه ځانان کمزوري دي بیا په الله پاک موږ راوستو
ابلز میں مولا په سپېړه کابو والو جنازه کې داسې مو سپېړه په شی ودانګل سر مې هلته مو ویل باچا سي دا هغه د ملګرو هغه درد دی هغه الله تعالی چې دن هغه قبول کړی دی. نو یې زه جمعات ته مې بوتې یو جمعات ته وی چې بو مې ته په منبر کېناستو قرآن یې راواغستو یو سړی و پسې رالی مشر قرآن یې تلاس نه واغستو پنجپیریا راکوشه مونږ ته به قرآن نه وایي وی امام غږ نه شو کولی هغه مېلمه و عالم و ما پېژنده نه خو ما ته وی شاتیم بو مې ده چې دی بیان وکړم او اوس خو درنګي دي خفه کېږي مه د شاتیانو هم سړی بلاګانې شوي دی هم مسله نه بیانوي بس چې ته څه پونکي مونکي دي غږی یې څه پوره لانجه ده نو خفه کېږو به نه موږ ټول نه 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 دا تاسو هم دی پونکو ته خوشحاله یې که څوک ترخه وکړي نو تاسو توصیف راولئ که نه ځه چې پته هم ولګي سم خیال دی ګپ دسه نه لګوم نو هغه وایي موږ راروان شو زه راروان یم زموږ اډې ته مې راوستو رخصته ومي وی ما ورته وی چې خفه نشي مولوي صاحب نسب نه کمزور یم او دا سړی ډېر مخوریز او پښتون ما ورته څه ویلی نه شول وی ما ته یې ووایي چې ته خفه نشي ته خفه نشي بله د تخبیې په میلې کې مې توحید بیان وکړو د شرک رد مې وکړو د مورۍ ته یې راله څادر واچو او په دې سالمه میله کې راکاږلم چې کوم خوند دی دا د هغې سره د مسلې غم ورونو موږ او تاسو صرف وایو لکه د هغې سره د مسلې غم و مې چې ته خفه نه یې نو زما خو ګړوبې زړه راووته خو ته مېلمه یې ته خفه نشي لکه دا هغې محنت دا کار وکړو او الحمدلله مسلې موږ ته راورسېدې د شرکیاتو د بدعاتو نه ځان ساتل که په سکول کې جشن عید میلاد النبي مناویږي ځان ته نه وساته یا رسول الله چغه به وایي یا محمد چغه به وایي سبا به دغه ټول څیزونه به دغه شروع کړي ما خپل محمد ته وایي ما محمد که چې درته وایي چې راشه بیان وکړه مفتي صاحب سک سبا وای دا داسې رد به وکړي چې دا تاسو ټول بدعت کوئ په هغه ځای کې رد وکړي شګه نو دا هغې وجه دا ده چې تاسو ته څه ګناه ده چې بر نه هغه دا ووایي اواز ولګي دا پنجپیرې دی دعا نه مني خیرات نه مني میلاد نه مني دا نه مني دا نه مني د امیانو خیال دی چې ګنې واقعي دا به ټیک وایي نو ځکه پټکې والی دی ای بسا ابلیس آدم روی است پس به هر دستې نه باید دا د دست هر لاس کې لاس مور کوله کله شیطانی او په شکل د بل څه کې راغلي ګورې دا الله رب العزت دی دا حق پرست علماء کرام دی له دې الله نورم ترقي ورکړي الله دې زموږ مشایخ ټول چې کوم وفات شوي دي الله دې وبخي ژوندي دي الله دې په ونونو کې برکت کړي اجتماع را روانه ده هغې له تیاری وکړي خدمت لهم او خپل هغې ته تلو بیانات چې دن هغه اورېدل او هغې کې خدمت کې شریکېدل ما چې کوم آیتونه ویلي او د رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک میں ویلو رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله په خپل کتاب باندې ډیر اوچتای او ډیر په الله کا ترا غرزای راځي چې دنن د اعظم کو د الله کتاب تلاش واچو الله بم عزتمن کی او کدین هغه ته شو بیا بذلیل او خوارو وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ دی من تارکین دا قرآن کریم نگر زئی دکا دا خبر دا صوم ہے ایمان ہے ایمان غائب صوم گم قوم ہے قرآن رخصت قوم گم قسم پا اللہ کا قومیت دکار در کی چا قرآن دیتی نلری کو قسم پا اللہ کا روجی دکار در کی چا ایمان در کی نہیں ندی دا روجہ پکار دا چا ایمان نہیں ندی دا قومیت پکار رازی چا قرآن کریم چا دنا غری نہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ رب کائنات رسول علیہ السلام لتسلی ورکی ځان به نه تنګای ځان به نه ستړی کای قرآن کریم ما نصیحت را لېږلی دی څوک چې زمانه یېرېږي هغه یاد کی او دا د هغه ذات د طرف نه را لېږلی شوی دی چې اسمانونه اوچت او د ځمکې دی پیدا کړي دي نو د دې د چلولو دپاره څه قوانین خو به وي دی له دک قانون را لګل دی یو وړغونی ماشینګری وی هغه سره کافی وی دا په دې اصول به چلیږي چې دا دومره سیندونه دریابونه غرونه دي او اسمانونه زمکې دي دی لپاره بس اصول نه څه قوانین نه ولا نشته قران کریم داغه د پاره دی الله رب العزت دې د ذکرې او په دې باندې د عمل کولو ما او تاسو له داسې عمل چې د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظوري الله دې نصیب وګرځي اخر دعوانا الحمدلله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله د قرآن کریم دا کم ختمونه چې شوي دي ویونکي او ښودونکي ټولو ته الله اجر عظیم ورکړه الله دا ځای په قرآن او په سنت باندې آباد لره یا الله دا نن چې کوم حاضره مجمع عوام وروڼه راغلي دي یا کورونو کې میندې خویندې دي او هغوی غوږ کېښودی دي الله ټولو له مغفرت نصیب وګرځوه الله زموږ د ټولو مغفرت نصیب وګرځوه الله بیمارانو له شفای کامله عاجله نصیب وګرځوه الله قرضداري د قرضونو خلاص کړي یا الله اجتماع را روانه ده الله د دې چې څومره اسباب دي ته مسبب الاسباب یا الله د دې اسباب د خپل د غیب د خزانو برابر کا الله د دې نه ټول دنیا ته خیر ورسوه الله دا د خیر ذریعه وګرځوه یا الله په امن او امان سره وکړي الله زموږ دې وطن کې امن او امان راولي الله زموږ پریشانۍ ختم کړي د شرکیاتونه بدعاتونه رسوماتونه الله زموږ حفاظت وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي قرضداري د قرضونو خلاص کړي الله زموږ د خپل رضا کارونه واري خاتمه ایمان کې صلی الله تعالی